الله دې مونږ ته ساتي. الله جل جلاله دې هغه دریو بدبختانو کې زمونږ نوم دې نه راولي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې بدبخت دي چې په رمضان المبارک کې دې بهترین میاشت کې، ځکه دا یو دونه بهترین میاشت ده چې په دې کې هیڅوک د الله د رحمت نه محرومه کیږي. یو درې بدبخت داسې دي چې هغه په دغه میاشتې کې هم د الله د رحمت نه څه دي محرومه دي. الله 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 الله. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وبعد من ادرك رمضان فلم يغفر له اولنې بدبخت هغه دی چې رمضان المبارک میاشت پې راغله او په دغه میاشتې کې هم دی دا هغه کارونه ونه کړل چې کومو کارونو سره د الله د طرف نه انسان ته بخښنه کیږي، د انسان مغفرت کیږي او د انسان ګناهونه معاف کیږي. کوم څیزونه دي؟ یو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری. بخاری شریف کی حدیث ده و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، چاچی پا حالت د ایمان کی او اللہ در رضا پار روزو نیولا د ورځې نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ماښام د افطارۍ د راتلو سره سره د دې بنده ټول ګناهونه معاف کیږي. چې څوک روزه نیسي په رمضان کې، اولنې سبب دا دی. دویم سبب دغه حدیث نه مخکې روایت کې راځي وي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی څوک چې رمضان المبارک کې د شپې قیام عادي شو، مطلب معنی څوک چې په رمضان المبارک کې د تراو اهتمام کوي، تراویح کوي، د شپې د ماسخوتن نه وروستو تراویح کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر علیه السلام وی غفر له ما تقدم من ذنبه. کله چې دغه کسان د تراونه واپس کیږي وی الله جل جلاله د دوی ټول ګناهونه معاف کوي، بخښنه ورته کیږي. الله نن چې نظر واچول شي په دې معاشره کې دوی سي خلک تراویح نه کوي او یو ایسه کې بیا دا یو ایسه پاپس کې تقسیم شي. نیم خلک تراویح د آداب خیال ساتي، د تمام شرایط او آداب خیال ساتي، او نیم خلک چې کم دي هغه په غویمو کې اخته. الله اکبر. نو پیغمبر علیه السلام یو بدبخت هغه دی چې روزه رااله او رمضان مبارک میاشت راغی، دی په ده کې نه نفلونه وکړل، نه تلاوت وکړو، نه د شپې تراویح وکړلې او نه د روزې خیال وساتلو، د دې خیال یې ونه ساتله. الله پیغمبر علیه السلام بعوده تباہ و برباد دی. دا سړی څه دی؟ دا انتهایی منحوس دی او دا څه دی؟ بدبخت انسان دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی بعد من ذکرت عنده فلم يصلي علی. دویم بدبخت هغه سړی دی چې چا د مخې د پیغمبر علیه السلام نوم ذکر شي او په پیغمبر علیه السلام باندې درود نه وایي. انتهایی لوی بدبخت انسان دی. کله چې یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کیږي یو پیر درود شریف ویل واجب دی، سری فرض دی، واجب دی.
او درم بدبخت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بعد من ادرک ابویه الكبر او احدهما الله دویم بدبخت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د مور او پلار دواړه ژوند دی او د په ژوند کې درته ملاو شي د په ژوند کې دواړه ورته ملاو شي مور او پلار ملاو شي ورته یا یو د دې نه ملاو شي دی هغه راضي نه کی هغه سکی هغه راضي نه کی او د هغه ناراضه وفات